الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد نن 9 اپریل بروز اتوار 18 رمضان المبارک په دې ورځ کې اکثریت د اعتکاف مسائل مخې ته راځي. د اعتکاف لپاره د ټول نه پهله 3 شیونه ضروری دي. اول نمبر چې کوم کس اعتکاف کوي نو دا په مسجد کې کوي. مسجد کې اعتکاف ته کېناستل د سړي لپاره دا ضروری دي. دویم نمبر په مسجد کې د اعتکاف په نیت باندې پاتې کېدل دا ضروری دي. یعنی یو کس په مسجد کې پاتې کېږي خو بغیر د اعتکاف د ارادې نه پاتې کېږي نو دې ته اعتکاف نشي ویلی. او د نیت دپاره 2 شیونه شرط دي په نیت کې دننه. اول نمبر دا کس په مسلمان وي، دویم دا به عاقل وي، او دریم نمبر د اعتکاف دپاره ضروری کدا چرته زنانه وي نو دا به د حیض او نفاس بیماری نه پاک وي، او که چرته سړی وي نو د جنابت نه به پاک وي. دویم نمبر د ټول نه افضل اعتکاف په کوم ځای کې کول صحیح دي. د ټول نه افضل اعتکاف دا په مسجد حرم کې بهتر دی. بیا هغې پسې د مسجد نبوي مرتبه ده، بیا هغې پسې د بیت المقدس کې اعتکاف بهتر دی، بیا د هغې نه بعد جامع مسجد ته اعتبار دی. یعنی هغه مسجد چې په هغې کې 15 وخته مونځ کېږي، مسجد هم وي جامع هم وي او 15 وخته مونځ هم پکې کېږي. که چېرته جامع مسجد وي او 15 وخته مونځ پکې نه کېږي نو بیا د هغې نه بعد د محلي جومات ته اعتبار دی. که چېرته د محلي جومات هم نه وي نو بیا په مساجدو کې هغه مسجدونو ته اعتبار دی، هغه مسجد ته اعتبار دی چې په هغې کې د ټولو مسجدونو په اعتبار سره د ټولو نه زیاتې جمع کېږي نو هغه کې بیا اعتکاف کول صحیح دي او بهتر دي. دریم نمبر اعتکاف په 3 قسمه دی: واجب اعتکاف، سنت مؤکده اعتکاف او مستحب. واجب اعتکاف کم اعتکاف ته ویلی شي؟ واجب اعتکاف هغه اعتکاف ته ویلی شي چې هغه په سړي باندې د نظر د وجې نه په سړي باندې لازمیږي. یعنی یو کس دا شرط ولګوي که الله چېرته زما دا پلانکې کار وکړو نو زه به اعتکاف کوم، نو دې ته واجب اعتکاف ویلی شي. دویم سنت مؤکده اعتکاف. سنت مؤکده اعتکاف هغه اعتکاف ته ویلی شي چې هغه د رمضان المبارک په د اخرنۍ عشره کې، یعنی د رمضان المبارک په د اخرنۍ 10 ورځو کې چې کوم اعتکاف کوي خلک نو دې ته سنت اعتکاف ویلی شي، سنت مؤکده. او دغه اعتکاف د نبی علیه الصلاة والسلام نه په صحیح احادیث سره دا ثابت دی او منقول دی. او دریم نمبر مستحب اعتکاف. مستحب اعتکاف هغې ته ویلی شي چې هغه په مسجد کې سړی د هغې دپاره کوم یو وخت مقرر نه دی. هغه سړی که یو منټ اراده هم وکړي په مسجد کې د اعتکاف کولو نو هغه کېږي او صحیح دی. که د دې نه کم اراده هم وکړي نو بیا هم صحیح دی. او څلورم نمبر د واجب اعتکاف دپاره روزه دا شرط ده. که یو سړی دا نظر ومني چې که خدای چېرته زما دا کار وکړو او دا پکې دا شرط هم لګوي چې زه به روژه نه نیسم خو صرف اعتکاف به کوم، د دې باوجود هم په ده باندې روژه دا لازمه ده واجب اعتکاف سره، دې باوجود به هم دا روژه نیسي. 5م نمبر چې کوم مسنون اعتکاف دی نو هغې کې غواسم رمضان المبارک میاشي روژه هسې وي نو د هغې د وجې نه په دې کې د روژې شرط لګول دا ضروري نه دی، بس هسې روژه وي. 6م نمبر مستحب اعتکاف دپاره روژه نیول صحیح دی، بهتر دی، لیکن شرط پکې نه دی. یعنی یو کس د مستحب اعتکاف نیت کوي نو دې دپاره روژه ضروري نه ده، بغیر د روژې نه هم دا کولی شي، 1 منټ هم کولی شي، بلکې د 1 منټ نه کم هم دا کولی شي، صحیح دی. اوس هغه کارونه چې په هغې سره اعتکاف ماتیږي او اعتکاف کې دا کارونه کول دا جایز نه دي. نو 2 قسمه افعال دي چې په هغې سره اعتکاف ماتیږي. که چېرته دا واجب یا سنت اعتکاف وي نو دې سره د اعتکاف ماتیږي د سړي. نو هغې کې پهله قسم هغه افعال دي، پهله قسم هغې کې هغه افعال دي چې بغیر د ضرورت نه د مسجد نه وتل. ضرورت بیا عام دی، که طبعي وي یا شرعي وي. طبعي یعنی دا امتیاز دپاره وځي یا غسل دپاره وځي. مسجد کې خو باتروم هم شته، غسل خانه هم شته، او دا د هغې باوجود هم بغیر ضرورت بلا ضرورته د مسجد نه وځي
نو دې سره د اعتکاف ماتیږي. او شرعي ضرورت مثال په تور باندې د په مسجد کې د جمعې مونځ کېږي او د هغې باوجود هم دا بل مسجد ته جمعې مونځ دپاره ځي، نو دغه صورت کې د اعتکاف ماتیږي. اتم نمبر، یو کس ته اوس ضرورت سخت ضرورت راپېښ شو او هغه د مسجد نه وځي، نو چې کله د د ضرورت پوره شي نو هلته به ایسارېږي نه، او چې کله دا کار د پوره شي نو د هغې نه فوراً به بیا دا چې کوم مسجد کې اعتکاف کوي نو د هغې ته به دا ځان رسوي. بهتر دا دی چې مسجد سره څومره نږدې ځئ او هلته د کار پوره کړي، نو هلته به دا معتکف خپل کار پوره کوي اعتکاف والا. او نهم نمبر، د جمعې مونځ دپاره یو بل مسجد ته یو کس اوس لاړو، دې مسجد کې اس مثال کې په طور چې کوم مسجد کې دا اعتکاف ته ناست دی، نو دغه مسجد کې د جمعې مونځ انتظام نشته دی، دا اوس بل مسجد ته لاړو او هلته جمعې مونځ وکړو، هغې نه بعد دا هلته ایثار شو او چې کوم باقي اعتکاف دی دا یې هلته پوره کړو، نو بیا هم صحیح د اعتکاف کېږي، لیکن دا مکروهاتو کې راځي او دا مکروه دي. لسم نمبر، په هیره سره یو سړی د اعتکاف د مسجد نه وځي، اگر که یو منټ ولی نه بلکې د یو منټ نه کم هم ولی نه، نو دا د لپاره جایز نه دي وتل او ټیک نه دي د لپاره. یو لسم نمبر، چې کوم عذرونه کثیر العقوع نه دي، یعنی سړی ته ډېر واقع کېږي نه، لکه مثال په طور د یو مریض پوښتنه کول، یا یو کس بار په اوبو کې ډوبېږي او ته د هغه دپاره ورځې، او یا مسجد پروزي د دې د وجې نه ته د مسجد نه وځې، نو په دغه ټولو صورتونو کې د اعتکاف والا دپاره وتل دا ګناه نه دي بلکې بهتر دي، لکه چې یو چا ځان بچ کول دا ضروري دي په مسلمان باندې. په دغه صورت کې اعتکاف په د ماتیږي او دا اعتکاف د فاسد شو په دغه صورت کې. دولسم نمبر، یو کس اوس اعتکاف ته ناست دی او بار نه یو بل کس راغو، دی په زبردستۍ سره په زوره د مسجد نه ویستلو، نو په دغه صورت کې اعتکاف ماتیږي. دیارلسم نمبر، د جمعې مونځ دپاره یو کس یا یو بل ضرورت دپاره یو کس بار د مسجد نه ووتلو او دی په لاره کې یو کس په ده باندې قرض و او هغه دی رواني و یا دی بیمار شو په دغه وخت کې، او په دې کې دومره وخت ولګېدو چې دی چې کوم مسجد د هغې ته لاړو او په دې کې منځ کې وخت تېر شو، په دغه وخت کې هم د ده اعتکاف ماتیږي. دویم قسم افعال هغه دي چې هغه هم په اعتکاف کې کول ناجایز دي. پهله نمبر، جما کول، جما وغیره کول دا په اعتکاف کې ناروا دي او جایز نه دي. برابره خبره ده که قصدن وي او که سهون وي، او مسجد کې وي یا بهر وي، په هر حال کې په هر صورت کې د اعتکاف باطل دی او مات دی د اعتکاف. او چې کوم افعال د تابع دي د جما، لکه مثال په طور باندې چپه اغستل یا د دې څومره نور افعال دي هغه کول، په دې دا هم په اعتکاف کې جایز نه دي، خو په دې سره اعتکاف ماتیږي نه تر دې پورې چې تر څو منی نه وي وتلی، چې منی وځي نو بیا اعتکاف ماتیږي. ها دا پکې شته دی چې صرف په خیال او فکر سره د اعتکاف نه ماتیږي، یعنی په خیال او فکر سره د منی خارج شوځي، نو په دغه صورت کې د اعتکاف ماتیږي. نو پنځلسم نمبر، په حالت اعتکاف کې بغیر ضرورته یو دنیاوی کار کې مشغولېدل دا مکروه تحریمی دي، یعنی حرام ته نږدې دي، تا ته هېڅ ضرورت نشته دی او ته په دې کې اغستل خرڅول کې یا تجارت کې، نو په دغه صورت کې دا اعتکاف کې مکروه تحریمی دی او حرام ته نږدې دي. ها که چېرته ضرورت وي، سخت اشد ضرورت وي، اس مثال په طور کور کې د خوراک سامان دپاره بل څوک نه ستا نه علاوه چې هغه یوسي، نو بیا په دغه صورت کې دا جایز دی، لیکن خرید او فروخت په دا په مسجد کې نه کوي. 14 نمبر، په حالت د اعتکاف کې خاموش کېناستل دا مکروه تحریمی دي. ها د خولې نه بدې خبرې نه ایستل، دروغ نه ویل، په یو دینی علمی کتاب مطالعه کول یا د قرآن کریم تلاوت کول یا ذکر اذکار کول دا صحیح دي،
یعنی چپ کېناستل خاموش کېناستل دا هیڅ یو عبادت نه دی. الله دې موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. دا ویډیو د ثواب په نیت مخکې ملګرو سره شیر کړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.